الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. محترمو دا نن چې زه تاسو ته کومه وظیفه ښایم دا خصوصا د طلبای کرامو دپاره د سټوډنټانو دپاره او د هغه خلقو دپاره چې کوم علم حاصلی هغه دنیوي علم دی او که دیني علم دی د هغې دپاره هغو ورځ او شپه محنتونه کوي کوششونه کوي هغو غواړي دا چې هغوی په ښه نمبرو سره پاس شي او بهترین پوزیشن یې حاصلې کړي. نو څنګه چې د دې لپاره د محنت ضرورت دی، د کتاب یادول ضرورت دی، د استادانو سره مینه محبت د هغو خدمت ضروري دی، همدغه رنګې الله تعالی ته توجه ډیره ضروري ده چې انسان الله تعالی ته توجه وکړي، خپل اعمال هغه برابر کړي او د الله تعالی نه دعاګانې غواړي او د الله تبارک وتعالی نه دا دعا غواړي چې الله ما خو خپل دغومره محنت و دا کوشش دا ما وکړو، د دې نه علاوه یا الله ته په دې باندې بهترینه نتیجه او بهترین اثر دا مرتب کړي. نو زه تاسو ته د دې لپاره یو بهترینه وظیفه ښایم چې د امتحان د پرچې تللو نه مخکې کوم طالب العلم دا وظیفه وکړي نو انشاءالله تعالی هغه په امتحان کې به بهترینو نمبرو سره کامیابیږي او هغه ته به پرچې ټولې انشاءالله تعالی الله تبارک وتعالی په خپل د دې قرآن د آیات د برکت د وجې نه اسانوي. نو هغه آیات کریم دا دی فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. د امتحان تلو نه مخکې وپیرېدې دا وی او بیا دې ورپسې درود شریف وی او د الله تعالی نه د امتحان د اسانۍ لپاره دعاګانې غواړي. انشاءالله پرچه به بهترینه او اسانه درته راځي. الله تعالی د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب